الرحمن الرحیم زما نوم واجد خان دی او موږ راغلي مهمن نیوز نه. موږ نن خواږه رونه دلته راغونډ شوي دي د نشتر ټون دا پلیټ فارم راغلي دي د مهمن لوی جرګې طرف نه. دا خلک راغلي دي 14 اګست په باره کې به نن دونه خواږه سوالونه موږ تپوس کوو او بالخصوصا دوا به کېږي باجوړ کې چې کومه حادثه پیښ شوې وه کوم غریبانانو خلک چې مړه هلته هغو په باره کې به موږ هر سړي نه بیله تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څه ویستئ دې باره کې چې 14 اګست په باره کې او باجوړ دپاره تاسو دې باره کې څه ویستئ؟ موږ د دې دپاره د 14 اګست دپاره چې کوم پاکستان آزاد شوی دی او 2023 دی دا ډېر ښه دغه دی پوه شوې. او د مومند د لویې جرګې کانفرنس چې کوم دی دا جوړ شوی دی د نشتر ټون نه. او بیا چې کوم زموږ د باجوړ د خلکو چې شهیدان شوي دي د هغوی دپاره خصوصي موږ به په دې کې هغې دپاره دوا غواړو انشاءالله او د مومند لویې جرګې له طرفه انشاءالله دا دغه جوړ شي. جی سر تاسو څه ویستئ 14 اګست چې کوم دی دا په دې باندې ډېر زموږ شهیدان تللي دي او یو په ډېر مشکله باندې د ازادي میلاو شوې ده. لکه دې دپاره زموږ کوشش دی چې موږ ټول پکې بھرپور شرکت کوو. خوشحالۍ موقع ده به زموږ. السلام علیکم ورونو. منګه 2023 14 اګست په باره کې دې ځای کې راغونډ شوي او انشاءالله د باجوړ د شهیدانو دپاره منګه بالخصوصا د زړه نه یو دوا دپاره راغونډ شوي او پاکستان زنده آباد. نورې خبرې خو ملګرو ډېرې ښې وکړلې خو موږ دا شکریا د مومند لویې جرګې د طرفه چې کوم دی موږ راټول شوي الله پاک د هغوی څخه وکړي او د مومند لویې جرګې چې کوم دی الله پاک د دې له نور هم همت ورکړي. بل د 14 اګست باره کې چې کومه خبره ده به 14 اګست په دې 14 اګست 1947 باندې موږ الله پاک آزاد کړي وادرېدل. موږ چې څومره د الله شکریا ادا کوو دا زموږ دپاره کمه ده. بله دا خبره ده چې به د پاکستان دپاره مخکې چې کوم دی موږ له پکار دی چې موږ د دې په ترقۍ کې خپله حصه واچوو وادرېدل. د دې دپاره چې کوم دی موږ محنت وکړو د دې دپاره موږ جدوجهد وکړو وادرېدل. دا پاکستان چې کوم دی موږ د دغه چې د مور په غېږ کې نه دی میلاو شوی وروره په دې باندې چې کوم دی په زرګاو لکاو خلک چې کوم دی شهیدان شوي دي. یو شعر دی وایي د ازادۍ تحریک چې کوم دی دا د دغه په مزامت باندې نه لیکل شي بلکې دا د شهداو په وینه باندې لیکل شي. بله خبره دا ده په باجوړ کې چې کوم دی زموږ پښتنو سره یا زموږ علماو سره چې کوم زیاتی شوی د هغې موږ پر زور مزامت کوو چې کوم دی مخنیوی وکړي د دې روکتام وکړي وادرېدل چې دا مظلومان خلک ناجایزه چې کوم دی په دې دغو کې نه مري وادرېدل. او د مومند لویې جرګې د پلیټ فارم زه دا خبره کوم وادرېدل چې بی مهرباني دې وشي موږ ته د انصاف میلاو شي او نور د دې نه پس چې کوم دی د دې مخنیوی دې وشي. الله د پاکستان چې کوم دی همیشه قایم ساتي او دایم دې ساتي. پاکستان زنده آباد. جی سر. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دې ځای کې راغونډ شوي د مومند لویې جرګې یو پلیټ فارم دی. موږ سره خو مخکې داسې څه دغه نه وو او زه اوس الحمدلله الله پاک یو پلیټ فارم دغه کړی دی او موږ له راکړی دی. د هغې باندې موږ د خپلو اظهار دغه کوو دا اظهار کولی شو. نو پاکستان 14 اګست 1947 کې آزاد شوی دی او موږ د هغه باندې الله پاک موږ له ازادي راکړې ده. دې باندې زموږ مشرانو ډېرې قربانیانې ډېرې دغه کړي دي او موږ په دې باندې ډېر مثال شکر ګزار یو چې مثال د الله پاک چې موږ الله پاک آزاد کړي او د مومند لویې جرګې د دغه نه موږ دا خپل زړه دغه هم کولی شو. نو او نور به د باجوړ چې کوم زموږ ورونه دي هغوی څه کوم مثال د خفخان دی هغې کې موږ دوا کوو. موږ په خفخان کې شامل یې ځکه چې پوره مومند لویه جرګه چې کومه ده د هغوی څه په خفخان کې ولاړه ده. السلام علیکم. بس په دې نور کسر نه کوزېږي. دې ورونو ډېره ښایسته خبره وکړله پوه شوې. او بی موږ د مومند لویې جرګې د پلیټ فارم نه ګړېږو او بی خاص کر کې د 14 اګست د ازادۍ په دغه کې راټول شوي او بل د باجوړ په شهیدانو په باره کې دوا اتکو بی پوه شو. نور به ملک صاحب وګړي ګوربیت اور دی باجوړ حادثې باره 14 اګست داسې دی چې 14 اګست مطلب دا دی چې د امن دپاره دی که نه او امن څه ځایونو کې شته دی څه ځایونو کې نشته دی که نه. نو امن لازمي دی که نه 14 اګست هم لازمي دی خو چې امن وي که نه نو چې امن نه وي نو بیا 14 اګست موږ دپاره نه دی. خبره ورسېدل او بلکې باجوړ مطلب دا دی چې باجوړ شهیدان شوي دي او هغه سره پوره مزاحمت کوو دغه کوو. جی عمر
د 14 اگست په باره کې دا ټول ورونه پښتانه عزیزان راغونډ شوي دي. 14 اگست 1947 کې زموږ ملک آزاد شوی دی. په دې باره کې دا ټول جمع شوي دي او الله تعالی موږ له ښایسته ملک راکړی. په دې باندې موږ ډېر فخر کوو او د باجوړ د شهیدانو سره موږ برابر شریکی. سر تاسو لږ شان بسم الله الرحمن الرحیم. بيدا خبره د موږ مشران ټول شي ټول موږ یو ماشاءالله اتفاق دی او پاکستان باندې موږ خوشحالي ده چې دا جوړ شوی 1947 کې او د من ډېری قربانیان شوي دي. دې لپاره چې موږ عمل وکړ دي او دا باجوړ کې کوم واقع شوی ده دې لپاره چې دوا ضرورت ده او دا چې خلک مړ دي خدای پاک دی اول صبر ورکړي. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تاسو څه وایئ دې باره کې؟ منګه د باجوړ د موقع مذمت کوو او منګه نظر اعلی حکام نه انصاف غواړو. بل پاکستان جشن آزادی کې منګه ټول پښتانه ورونه مومن لوی جرګې منګه ټول یکجی پاکستان جشن آزادی مبارک دی. پاکستان زندہ باد. بس منګه دا وایي به د باجوړ کې ظلم او زیاته وشو چې کوم ځای پښتون د پاغه ځمنه بمباریم دا او دماکم دا چې پښتون قوم ځوانه سخت او دغه د مخکې کوي نه تویا کوي دیوله د انصاف هم ورګي فوز په سر کې نه ولې ظلم او زیاته هم ساده دماکی په دا کېږي ځوانه نو دا د ذکر ځوانه چې کوم ځای حکومت حفاظت کوي دا غزیه کوي او پښتون ناس ته ځوانه مونږ گزار دی ایماندار دی جهاد یې کړي قرباني ور کړي دماکم په غمنی کیږي ټارګټ کیلینګ هم کیږي او شهادت هم کیږي ځوانه. نو پکار دې چې به حکومت له ریلیف او دغه ورکی پښتنو لزوانه حفاظت یې وکي چې نه ورګي ځوانه به دې آزاد کی ځوانه هغه په خپل حفاظت په خپل کوي. زموږ سره موجود نشتر ټاون بابا یاسین خان سرپرست اعلی موږ دونه لږ شانته سوال جواب کوو نو دو سر رائے ورکړي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څه وایئ دي تاسو چې کوم ماشاءالله دا ډېر ښایسته پلیټ فارم رانیولې مهمن لوی جرګې باره کې څه وایئ او د مذمت کوئ د باجوړ جرګې چې کوم شهیدان شوي؟ ډیره یو جهان مننه د مومن نیوز چې تاسو خپل قیمتي ټیم ورک او دلته راغلئ د زموږ غریبې علاقې ته. داسې خبره ده چې 14 اګست 2023 دا د یو جشن ازادۍ ورځ ده او موږ دا گاوند چې کوم دلته راټول شوي نو دا الحمدلله مومن لوی جرګې د پلیټ فارم نه راټول شوي. زه په ځای باندې میټینګونه د مومن لوی جرګې کیږي ټونونو کې کیږي په کورونو کې کیږي محلو کې روان دي. زه منګه دلته د خپل چې کوم سپینګيري غوي په وغه د دفتر لا یا کوم ځای لا نشو دغه کېدل اتللې نو هغه د پاره موږ دا پروګرام دلته دغه کو دلته جوړ کو او زه تاسو لم دعوت درکو او الله دې تاسو عزتمن کړي چې دلته رااله. نو 14 اگست د یو ورځ ده چې دا نوې خو پاکستان نو چې پاکستان ای نو موږ به ای چې ملک ای نو خلک ای ریاست ای نو قانوني نو دا د یو خوشحالي او د ډېر دغه ورځ ده. افسوس په دې کې یو ډېره غټه صحانیه د باجوړ وشوله. الله پاک دې بله دغه شانته صحانیه زموږ په دې ملک یا په مسلمانانو په ټولو انسانانو باندې بیا بیرته هېڅ کله نه راوستلی شي او په دغه باندې موږ برپور احتجاج هم کوو خفګان به ظاهره کوو چې د دې مخنیوی دی وشي. دویمه خبره دا ده چې کوم شهیدان که د چا ورونه که د چا پلرونه که د چا زامني که د چا خاونداني که د چا اقربای نو هغوی له د الله تعالی صبر او جمیل ورکي او هغه شهیدان له د الله تعالی جنت الفردوس ورکي. نو من خاص کرکې د 14 اګست د جشن آزادۍ ورځ ډېر په سادګۍ صدا دغه کړله وکړله چې دې کې زمونږ ډېر ښایسته علما کرام شیخ الحدیث عالمان حافظان هغه شهیدان شوي وو. نو موږ بالکل په سادګۍ سره دا دغه کړله د مومن لوی جرګې د پلیټ فارم نه وکړله او په دې ځای کې دا سپینګیر راټول شوي او د خپل خیالاتو اظهار یې دغه وکړو او ډېره مننه. الله تعالی دې دغه شانته صحانیه په موږ باندې به نه راوستلی چې نه دې داسې خفګان الله تعالی په موږ باندې راولي. ډېره یو جهان مننه. ماشاءالله ډېر شو ډېره مهرباني. خپل
یو دوا دغه کې د شهیدانو په وخت کې وکړه سوره فاتحه الحمدلله او درې پیر قل هو الله احد الله تعالی ویلا وګناونه په یقینو کې بدل کی او الله تعالی ولا سوره فاتحه یو پیر د شهیدانو د پاره سوره فاتحه ټول رونه دغه کوي واسه ټول مسلمانانو وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله تعالی دا ویل صبر الله تعالی آمین.